الذین آکسان ينقضون عهد الله چې ماتي اغوي عهد الله او وعد الله تعالی من بعد ميثاقه من بعد احکامه و ابرامه پس احکام او د ابرامنا من بعد ميثاقه پس احکام او د ابرامنا د مضبوطیا ويقطعون اکټ کوي دوی ما هغه وصلت ما عبارت ده وصلتنا ما هغه وصلت هغه جوړ امر الله چې امر کړی دی الله تعالی به په دغه ما باندې ايو صلا چې دا جوړ وساتل شي امر نیاتنا مراد صله القرابه المراد اما به صله القرابه قرابه یا د قرابت صله مراد ده او الصله بالرسول صلی الله علیه وسلم یا جوړ مراد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره الله تعالی وایي یو د رشتې د وصلت حکم کوم دی قطع کړي بل پیغمبر سره جوړ پیدا کول حکم کوم دی کټ کړي ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اي فساد کوي پزما کې ان څنګه فساد کوي لا يوافق قلبهم قولهم لا يوافق قلبهم قولهم دې زړه دې جبه سره موافق نه دي ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون اتاکسان دا خاسران دي كيف تكفرون دې ځنه تر به کل شی علیم پورې د دې تعلق تر داواستی سره چې دې الله تعالی د پاره انداد او امثال او شرکا پیدا کړي حالانکه دا الله تعالی ژوند کون کې دي مړون کې دي خالق دا عرش دے عالم دے پارش باندھے ادا صفات تو غیر اللہ کی موجود نے دی صفات غیر اللہ کی موجود نے دی اور بیا اور پسے ایت هو الذی خلق لکم تر علیم پورے دا حصر دے ذکر هو بكل شیء علیم عطف تے پا خلق لکم باندھے نو داخل لے لا دے دا حصر هو الذی خلق لکم دا اللہ تعالی غذات تے خلق لکم چې خاص پیدا کړی دي تاسو لپاره خاص دا الله تعالی غذات تے چې دا پیدا کړی تاسو لپاره دغه کې معنا د حصر وا هو بكل شيء علیم په دې باندې عطف ته نو دا حصر التم مراد ده دا حصر دا التم مراد ده او مراد ما فی الارض انعامات اور دې تعلق د لکم سره دی متعلق د لکم دی لکم جار مجرور متعلق دی ما فی الارض سره او دای آیت کې راځي وما بكم من نعمه فمن الله تاسو کوم نعمت چې ملاو دی دا جانب د الله تعالی نه دی نو دې د دوه داوی دي چې خالق دار سید الله تعالی دے او علیم پار سید باندې الله تعالی دے رستو برته دعوا د اثبات تپارا کیسه بیان نه ښه دې دعوا د اثبات تپارا چې خالق دار شی الله دے خلق د اعظم به ذکر کوي او علیم پار سا الله تعالی دے فرشتي لګیا دی وی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم تعلق شر دعوا استی سره صفات د باری اور سره ذکر کړ خالق علیم دے دلیل پہ سدے رستو واقع رہا ہوا نا کیف تکفرون زمون دا زنگری ترکیب دے دا زنگری ترکیب دے دا بیاد ساتے خواہ سپوش الحمد نوالی والناس پورے بس یو تفریق دے خون من روان دے رسخا کیف تکفرون اثرنگ تاثیل کارتوئی دا اللہ تعالیٰ نا کافران کی دی پا اللہ تعالیٰ وکنتم امواتا او ویتاسو معدومی موجود نوئی فاحیاکم انو موجود کوئی اللہ تعالیٰ تاسو اوجدکم ثم یمیتکم ابیاب املی تاسو ثم یحییکم ابیاب مجوندی کئی بالباس ابیاب دی اللہ تعالیٰ تواپس کورشید اللہ تعالیٰ غدے چی پیدا کرے تاسو پارا ما آغشون چیزمان کی دی جمیعان طول ما آغشون اچی دزمان کی جمیعان طول
انودی جمیعا دے تعلق د خلق سره دی، یعنی خلق جمیعا خالق دار چیز دا الله تعالی چې مدعا جوړ شي. په جمیعا تعلق سره دی، خلق سره دی چې مدعا جوړ شي. ثم استوى الى السماء ثم قصد، اب یا اللہ تعالی قصد کو الى السماء آسمان جوړول، فسواهن برابر کړی 7 سماوات او اسمان طبقه فوق طبقه، 7 سماوات طباق. وَوَعْدَ اللَّهِ تَعَالَى خاص اللہ تعالیٰ کے کل شيء پاکستان علیم علم لرونکے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ تیرے خالدون پورے دادا هو الذي خلقكم ولا يسر متعلق دفاع کہ معبود بالحق دا آغا ذات بھی کہ دا ہر شيء خالق بھی اور ہر چیز بانے عالم بھی. مراد دینا نفی د شرک په تصرف کا مراد نفی د شرک په تصرف کا. او الله تعالی ولی ملائکه دا په خالق د شی دی نه علیم په هر شی باندې دی، نو دای معبودان شرکا د باری څنګه ګرځي دي شي. دای معبودان د باری څنګه ګرځي دي شي. نفی د شرک په تصرف کا ودارنگی ورپسی وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ پر خالدون پورے بیان دے کہ شیطان ہم ستاسو معبود نہ دے بلکہ دا ستاسو دا اصل دا حضرت آدم علیہ السلام دا اگر دشمن دے اگر جنت نرائشتے ہو اگر بھی پردے کرو. اور دلیل تو دی مفہوم چکم تمونگا خس کو آیت کا سورہ اعراف تے افتتخذونه وذريته اولیاء من دونی وهم لكم عدو بئس للظالمین بدلا. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دا شیطان اور دا اعوان ځان د پاره معبودان ګرځوي وهم لكم عدو دا تاسو د ابو د جد دشمنان دي. او تاسو دا ویلي دي چې حمل د مستقیم مقدمه څه وایي حمل د مستقیم مقتضی د قیام د مبدا الاستقاق بالله مقتضی د قیام د مبدا الاستقاق وي نو انسان چې الله تعالی ورته خلیفہ وي تبي خو خلیفہ تبي خو چې حق د خلافت خو ادا کی تبي خلیفہ چې حق د خلافت خو ادا کی ادا خلیفہ معنا سو چې دې مخلوقان هو کومه ذمہ داری تسپارل ده هغه ذمہ داری مسر پر رسي. جائل فی الارض خلیفہ پیدا کرنے کے ازمان کی خلیفہ درې معنی مفسرین کړي دي. تو انشاءاللہ وہی وقت مستقل باب دے مستقل باب خلافت امامت اور سیاست. اب انشاءاللہ تعالی مستقل وایو کہ خلافت دس شی مفسرین او علماء مختلف ترجمے کړي دي مختلف معناګانې کړي دي چې خلافت عبارت د سند ده. موږ په دې ځای درې ترجمه مفسرین کړي دي. خلیفہ ده یعنی یخلق بعضهم بعضا انسان کے خلیفہ په دی وي چې یې په خپل خلیفہ او بیا نصیب بدای خپل خلیفہ نن بعد نسل خلفاء روان دي. اور دویمه ترجمه یخلقون الجن انسان کے خلیفہ ہوئے په دې معنا چې د جناتو نو اوس دنیا ته راغلي. ستاسو ترجمه اگرچه جائز کی او ټیک دي خدا مقصود ندی دی خلیفۃ اللہ نہ خلیفۃ الجن دے نہ بعضی د بازو خلیفگان دی. ایسا دے خلیفۃ اللہ دے نہ خلیفہ دا اللہ خلیفہ راضی دے اعانت دا مخلوقان ہو دا پاس. امام استاد ته خلیفہ کا ضرورت ہوئی چې د حاجات او ضروریات پیښیږي خلیفہ به د فضا باندې جن مسکا اس باری دیکھو احتیاج دنیا نہ بالا ہے حاجت دنیا نہ بالا دے خدای د خلیفہ معنا صدا خلیفۃ یخلفنی فی تنفیذ الاحکام والحدود دا ترجمه ورته کوي خلیفۃ
یخلفنی فی تنفیذ الاحکام والحدود دا بزما خلیفی ادیب زما نیابت کئی پسکی زما حکم بنافذی حدود بنافذی د ژوند په هر شعبه زما د احکامو داغه حکمرانی برابري یخلفنی فی تنفیذ الاحکام والحدود. او خلافت اوس دا د څه شي؟ علماء فرمایي چې خلافت عبارت دی د اقامت د هغه نظام نه، اقامت د هغه نظام نه چې موافق د شریعت منزل وي، موافق د شریعت منزل وي، لحفظ حوزة الملة وحراسة الدين والدنيا، لحفظ حوزة الملة وحراسة الدين والدنيا. او بعينه دغا معنى حضرت امام الشهيد رحمه الله، حضرت الشاه اسماعیل شهید رحمه الله دغا معنى د سیاستم کړی دا ساده الفاظ باندې النظام المصلح للمعاش والمعاد، هذا نظام دی چې د معاش او د معاد اصلاح راولي. معاش دی دنیا والا ژوند، معاد هغه دنیا والا ژوند چې د دواړو د اصلاح کوم نظام ضامن وي، د دغه نظام حفاظ او دغه نظام د لپاره جدوجہد دا حضرت امام شهید رحمه الله دی هغه په نسبت باندې عبارت کړي سره سیاست، عبارت کړي سره سیاست نه زینه ده شي دی باندې اطلاق کړه د نفس شي کې حکم آغی او دس دا فرض په خپل مستقل حکم، فرض په خپل مستقل حکم او کنه دا فرض دی د وجه دینه چې دینه د صلات تا موافقات کې شاطبی لیکلي دي چې کله شی فرض کیږي د دې وجه چې کوم شی په دې باندې بنا دی دا دغه لپاره مقدمه ده په معنا ده ان وجد فوجدنا په معنا ده په معنا ده لولا لم تنعا کدا ودسنی موږ متصور نه دي، کدا ودسنی موږ متصور نه دي او مقدمه ده په معنا ده لولا لم تنعا نه په معنا ده ان وجد فوجدنا، چونکه کوم شی چې دی باندې موقوف دی فرض دی نو دا موقوف دی دا یې نو اوس دغه نظام چې مصلح د معاش او معاد دی، مصلح دغه نظام باندې اطلاق د سیاست کیږي، دغه تنفیذ باندې نو دغه تنفیذ د پاره جدوجہد کول دی باندې اطلاق د سیاست کیږي چې دغه نظام مصلح للمعاش والمعاد دا تعالی لازمه ته نافذ کول غواړي، کوم جدوجہد دی لپاره کې دې وایي سیاست او لفظ سیاست دا مصدر ساسا یسوس، ساسا یسوس ومعنى قال يقود، ومنه اللفظ سايس، يعني هو لفظ مأخوذ سايس یا سیاس. سايس کوم سړی چې اسونو ته په مختلفو میدانونو کې مهارت ورکوي چې اسبق روي څنګه منډه به څنګه وایي نیزه بازیوں کے سنگ کی فرق سائیس ہوئی. گھوڑوں کو سدانے کا نام ہے، سیاست گھوڑوں کو سدانے کا نام ہے. اس کم میدان کی چت لگ جائے خلق فکری تربیت کی چردی نظام مستحدر استور پارا تالا سکول پکار دی استاد عمل تصویرشی سیاست ویرشی اور تسائی سے آپ انسانوں کو سدانے کا کام سر انجام دیتے ہیں. لگیائے آسڑے لگیائے اسنا با کمال کئی اور تلگیائے انسانات با کمال جوڑے انشاءاللہ السیاست الشرعیہ کے مفصل کو خدای و طور رسول دیوا نوائی انشاءاللہ. انی جائل فی الارض خلیفہ
زپیدا کون کی ازما کی او خلیفہ نائے قالوا وتدوی تجعل فيها آیا پیدا کی دی ازما کی مناسو یفسد فيها چه فساد بکی دی ازما کی ویسفک الدماء اتولی بگنی انتای ولی بی فرشتی عالم غیب رسول دی علم غیب پتہ خدای نچی کئی بلکہ پخپل اقرار کئی سبحانکا لا الہ لنا اللہ تعالی ورطا ماہیت دی انسان خودو اللہ تعالی ورطا ماہیت دی انسان چی دا خلیفہ دا کو نامد انسان بانے خلق کی جنی وی بدے اعتبار دا اصل طبیعت حامل دا دو صفتنو یو صفت دا ملکیت چیغا عقل دے یو صفت دا بہیمیت چیغا خواہش دے یو صفت دا ملکیت تا سفر حجت اللہ کے ہوئے یو صفت دا ملکیت چیغا عقل دے اور یو صفت دا بہیمیت چیغا خواہش و شہوت دے فرشتو اتحاد کو جو اس کا خواہش پر تقاضا باندھے کلب وشے دت پرووائڈ بھی مہیا بنی دے بغیر نہ طریقے د مخبے اور طریقے د خفیہ رشیت ہم لوگ کے اور آگ سڑے د بہیمی قوت پا حوالہ کہ کم شجاعت دا طبیعت کے پروت دے پاگ شجاعت برد دفاع کری کہ دے لگیار اخلی د خواہش پر تقاضا اغل گیار دفاع کئی د شجاعت او د غضبیت په تقاضا یو تصل او جګړه پیدا کیږي او داغي لازمي نتیجه بدایي چې دنګا فساد وي ویني بتويږي ښا زبردست منطقي استدلال د فرشتو دا ښا زبردست منطقي او عقلي استدلال قالوا ويوتدري تجعل فيها پیدا کیږي ما پیاسو کی فساد بکیو تو یې بني حال دادی نحن نسبح بحمدك اجمنگا نسبح تنزیح وایستا عما لا یلیق بک تسبیح مانا التنزیح عما لا یلیق بشان اللہ باقی دا غشن چې خدای شان سره مناسب نه دی بحمدك حمد توصیف الباری بجميع ما يستحقه هو حمد دا شید اثباتی او تسبیح دا شید نفی تنزیح ما لا یلیق بشانک او حمد توصیف بجميع ما تستحق بجملہ صفات استا متصف کول جتنا بھی استحقاق لگی مطلب نے پوچھ لیکن سم نے تعریف کرو علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن النفس والزوال ونقدس لك التقديس وباقي ويستا عن جميع اقسام الشرك نقدس لك معناه نطهرك عن جميع اقسام الشرك نتا پاک برو د ټول اقسام د شرک نه ان ګور دا انتخاب ناغي طبيعت انتخاب طبيعت چې کله د ودې خبر راشي چاته وده ملاوي مقابل کې کوم امیدوار دی هغه خپل کوالټي ګټس او میرټس صفات هغه عوامو ته وړاندې کوي ما کې دا صفات دی دا ازما مقابله کې د امیدوار چې دی داغه نقصانونه بیان کی چې دا نقص دی دا نقص دی او د دې خلافت د دې امیدوارې فرشتي هم او امیدوار خدای یو بل پیدا کړ انسان هم د امیدوارۍ میدان کې مقابله وا لہذا فرشتو بل صفات هغه ذکر المسبح بحمدك ونقدس لك د خلافت استحقاق زمون دی دا انسان ځکه نه دی چې یفسد فی الارض ويسفك الدماء یو فساد کوي سفک دماغ کوي ښا نه انتخابي معرکه کې اعلانجه بخامخای ښا قال انی اعلم ما لا تعلمون وی اللہ تعالی علم لهم فاشی کی تاسف علم نلری وعلم آدم الاسماء كلها او حقوق اللہ تعالی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسماء الاشیاء الضروریہ ابراہیم نے وطن کھولے ہوئے ارض چشمون طے وطن کھولے كلها معنى يعني اسماء كل الاشياء الضروريه ضروري اشياء چې دې تصریح وي بس د دنیا ټول سړي په کلال فکرونه دې تخزر د دنیا ټول سړي په داخله شي فکرونه
شخص نہ صنف جی دې ته چانک وایي. بس دنیا کې ټول چانکونه چې قیامت پر جوړي ټول پکې راغلي. دې ته پرچ وایي. څومره پرچونه جوړيږي دا ټول پکې راغلي. دې ته اگای وایي. دا د سترمور دا د مرغابې دا د پته دا د کمترې دا د څه تاسو نه بس ورته چې دې شي دا اگای وایي. ٹھیک اوس د ټولو اشیاء ضروريو ځکه دې لفظ او دې قید باندې رستو امتحان مرتب دی. امتحان مرتب دی. چوپود اللہ تعالی آدم علیہ السلام کا الاسماء کلها نمونه د ټولو اشیاء ضروريو نمونه د ټولو اشیاء ضروريو ادا معنا موږ چرته نه وابسته موږ چرته نه وابسته در ضروری قید مو چرته نه معلوم کو معنی قرآن سے قرآن پرس بس وسک سے کاتش ستاس اندر وس د قرآن کریم بلایت اغین دا مانا معلوم دا آتا ملکہ سبا ملکہ بلقیس دا اغی اطلاع اگر اولی ادھد چاہتا انی القی الی کتاب کریم دا کم صورت ہے سورہ نمل. سورہ نمل لگی وارا کم سمر نلسمہ سورہ نمل آیت نمبر واللسم تلسم آیت نمبر درویشتم او دویشتم فمکس غیر بعید وقت تدیود غیر بعید سلگی روزی غیر بعید مانا ایاما یسیرتا سلگی روزی فقالا اویوی احط بما لم تحط به اما علمی حاتکړي د مشاهدتن فاغه شی چې ستاسو علم نشتا وجیتک من سبعین بنبئیتی راتل نکړي تا د سبا خام بنبئیتی په یو یقیني خبر د مشاهدې سره سره مشاهده انی وجدت امراتن امام دلیدات یو خدا تملکوم چې ملک د دوی دا بادشاہ د دوی دا وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ او ورکړی شوی دی ورته هر شی د سلیمان باندې کوم تکړو ته ورته ورکړی شوی حالانکه د شی تعریف په باندې صادق دی. سلیمان علیه السلام تر کوم اشیاء چې داون داغي هغه باندې صادق دی. نالته موږ قید لګو وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ضَرُورِيًّا لِلْمَمْلَكَةِ دا مملکت لپاره کوم شی ضروری الته مداکې د شی د پاره راوړل دي. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ضَرُورِيًّا پوښتنه مطلب نو بعینه هغه ضرورت والا کې هغه بدل توموي. وعلم آدم الاسماء كلها وقود الله تعالی آدم علیہ السلام تعالی اسماء كلها نمونتو ضروری اشیاء ثم غرض عمل الملائکه او بیا وانه کړه ملائکو دا انغس د خپل سبحان استاد به اعتراض چې یو طالب ته نقل ورکړي شګران اول طالب باندې نقل منه کی بیا دا وی قابلیت هغه کوی یو بل سره مقابله کې دا عادل نه ده کنه دا عادل د امتحان څوشته تا خو د امتحان بیا جنازه استدلال ابراهيم له نقل ورکړ مفتاح النجاح چې دا سوال دی مفتاح النجاح ټول چې دا سوال دی ولیکا او اوس د دغه مقابله په میدان کې فضل سبحان چې دا په سر ولاله غدا چې کتیرا کته ونشي او دې لګاله مفتاح النجاح نه لیکي د دې مقابله تصور ستاسو نگرانی او ممتحنه کې دا ظلم دی عادل دی ظلم. نو آدم علیہ السلام ته الله تعالی نمونه وکړ فرشتو ته نه دی کولی دی ول امتحان راستل غیر معقول خبره ده. فرشتو ته د دې اشیاء نمونه وړاندې نه معلوم اچانک دا پرشتي دا هغه دا لوډ سپیکر دا کتاب دا رحل دا مسلده دا پور دی دا خشاک دی دا واخه دی دا ټیفیکار الى اخره مستقی نمونه فرشتو ته معلوم آدم علیہ السلام ته معلوم خو فرشتي د دې اشیاء ضرورت لري دې چانه د دې هغه د دې مال د دې ضرورت لري نه لري چې کوم کس د کوم شی ضرورت نه لري دا هغه د حکمت د معلومولو جستجو پکې دي ښه هغه د حکمت او څنګه معلومولو
جستجو پکې دي او آدم علیه السلام ضرورت لرو چې نو مې زده بیا لګیا ریسرچ په شروع کې چې اوس دې مقصد وسی لاګي به یې سره پاره دا چانک په سره پاره دا پور سره پاره دا خشاک سره پاره دا پنجې سره پاره جستجو پیدا شو حکمتونه معلوم کړل او امتحان دا باب د حکمت کې الله تعالی واستنه باب د اسماء کې چې نو تاسو معلوم دي حکمت اوس فرشتي ته چانک څه حکمت معلوم چې دې کې بچي راځي دا آدم علیه السلام ته معلوم شي کله نو بچي بړېدو جستجو وکړي ضرورت ورته ځکه موږ دا کې الاشیاء الضروريه النقطه الصدري نقطه دا ځان سره ولیکو صحیح لگا ثم رسم على الملائكه ابيای وان ذات ملائکه باندې فقالا ورته وي انبئوني باسماء هؤلاء خبر را کلمات اخبروني خبر را کلمات باسماء هؤلاء فنمونه د دې شینو ما حکمها واسرارها سبب حکمت دې چې حکمت سره فرشتو ته داسې ایوي چانک د حکمت سره آدم علیہ السلام ته داسې او ورته چانک په حکمت سره دې کې به چېچ چي باز آدم علیہ السلام ته وی داسې شی او ورته دا بو فرشتو ته داسې دې بو ورته دې باندې مسکو پتہ نشته آدم علیہ السلام ته باندې مسکو چې چا برابر لیکلو حکمت یې معلومه ثم رسم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء ما حكمها ما لخبر راكي دنمونو ديشين سرد حكمتنا ان كنتم صادقين كتاسوا اخبر مدعا کی رشتونی ہے اخبر خبر کی رشتونی ہے کما خبر ان كنتم صادقين كتاسوا رشتونی فقال مخفي خبر کی چې لن يخلق الله خلقا اکرم علیه منا یو خبر ظاهره وا چې فرشتو ظاهره کړه چې یفسدون فی الارض ويسفكون الدماء نحن نسبح دا وکړه او بل خبره د دې مخفي او پوشیده برکت پدې کې یو بل کړو لن يخلق الله خلقا اکرم علیه منا خدای به خلق پیدا کړي د زمون زیات معزز شخص پیدا کړي دا خبره پوشیده وا الله تعالی ان کنتم صادقین پټه برکت چې کوم کړي پټه جرګه کې کوم خبره کړې و چې خدای به خلق اکرم زمون مقابله کې پیدا نکي کرامت دا موقوف ته په علم باندې کرامت موقوف ته په حکمت ته شی معلومول باندې حکمت ولی الله باندې حکمت ته شی حکمت الهی او حکمت ولی الله باندې ادا حکمت دا آدم علیه السلام ته معلوم دی او فضیلت دا مدار دغه حکمت او میوت الحکمت قد اوتی خیرا کثیرا دا غرض او غایه د اشیاء دا قدرت معلومه را تاسو معلومه نه دا نو لہذا افضل او کرم دیشو افضل او کرم تاسو قالوا انویت سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا اپاکی د تعالی سبحانك اپاکی د تعالی تنزیه ثابت د تعالی پارا لا علم لنا انشتد علم کلی من دپارا لا علم لنا انشتد علم کلی من دپارا الا ما علمتنا مگر آغا علم چتا تعلیم را کردی منتا انکا تنازی علیم الحکیم اتاکید سرطو خاص تو العلیم عالم پا علم کلی پا نفس شی الحکیم او عالم پا علم کلی سر پا حکمت شی ایمان آشوا انکا انتا تاکید سرط العلیم عالم دا علم کلی پا نفس شی چدا کو پیدا عالم دا علم کلی پا حکمت شی چدا پا سرور پاردا دا علم کلی پستار قالوا یا اللہ تعالی او آدم خبر ورکتوی تبی اسمائی پا نمون دا شیرو سرد حکمتا آدم علیہ السلام نمبر وار شروع شد چانک حکمت پکی چاہی چور پکی حکمت پکی ہوا ورکو بلب حکمت پکی رنا ورکو لاؤڈ سپیکر حکمت پکی آواز تیزو کپڑا حکمت پکی بدن پٹول گڑائے حکمت پکی ٹھنگ معلومی
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم خبرت وكفاسنا وحكموا قالوا يا الله تعالى ألم أقل لكم اتاستم ویلی انی عالم جزالم لب السماوات ومخفیات دا اسمانونو تزمکی و عالم اخبریم ما پآشے تبدونا چتاس ظاہر ہوئی چیسک الدماء وما کنتم تکتمون او آغا چتاس پٹا مرا کولا چلی یخلق اللہ خلقا اکرم علیہ مننا اکرم میں تاس نے پیدا کرتا ویس قلنا اس اللہ تعالیٰ وی علیم بكل شيء دا اللہ تعالیٰ دے او فرشتے اگر علم کلی میں رہی اگر خالق صفت دارت دے با عالم دا علم کلی لہذا فرشتے دا معبود ندی معبود اس اللہ تعالیٰ وی چگورے ابلیس او دا آغا دا معبود ندی لکا وَيَسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ پاوک چون فرشتو تو سجدو کئی آدم علیہ السلام کا انو دی سجدو کئی اللہ ابلیس تازمی سجدہ کے اصول کی مکتفصیلی تطور کرو ابلیس انکا اپائن کارو کو واستکبرا اپائن کارو کو واستکبرا یو تکبر دے یو استکبار دے پدی استکبار کی ادعا لگا نور زیادہ رکھا استکبار کی ادعا د کبریا او د لوی دا لکه نور زیاته رفع سړی د وی جوړ شي ځان د پاره ستړي کبریا استکبر الوی تکبر وکانه من الکافرین مده د کافرانو په علم د باری کې یو معنا وکانه من الکافرین وصار من الکافرین حين اذن چې انکار وکړو نو د کافر وګرځیدل وقلنا ومنگ یا آدم او آدم اسکن انت وزوجک الجنتا اسیگت اجورستا الجنتا فی الجنتی منصوب بنابر نزل خافظ او اسیگت او خضستا الجنتا فی الجنتی پا جنت کی انگور داسی ورطونوی چه اسکنا الجنتا چه دوارت نیخ بنیگا حکم متوجہ کرے گئے نیت لکه څنګه چې موسی او هارون علیهم السلام ته وایي چې اذهبا بآیاتنا الى فرعون تاسو دا دواړه لارښ کله ورته اذهب انت واخوك تا ورور دي لارښ اذهبا دواړه لارښ په یو لفظ دې دواړه ته حکم متوجه نه کړ یو معنا دا ده چې آدم علیه السلام پیغمبرو حکم باری متوجه کو پیغمبر کا خپل ورته طبعا مراد او دوی معنا دادا چې دې خاوندو دا خپل خزوا د کفالت ذمہ داری د کور په حواله د چالو د خاوند د خاوند خزا به هغه ځای اوسي چې کوم ځای ته خاوند دي چې کوم ځای ته ترانسفر شو نو خو دې حق نشته چې انکار وته وکي چې زه تاسو علی خاطر نه خدای دې ورکړه تر خاوند تابع ورسره بدی کړي چتا ته بدی کړي چکال ته بدی اګه بجوړ ته بدی اګه خار کې اوسي نو خاطر به شي د مطالبه کې یو چیزو بل انو آدم علیہ السلام ته یو خدای اساس الله تعالی ورته چې ته خاوند دې کفالت ستاسو مداري ده تاسو مداري ستاره او بل ورته دا چې خضر تا تابع ده په سکونت کې چې کوم ځای ته اوسېږي انت دا په دونو کې وقلنا ومنگ او آدم اسکن انت اسیگت وزوجک الجنت اجورستا فی اتباستا کی فی الجنت وکلا فریدا سبنا ددی جنتنا رغدا واسعا رغدا مانا واسعا فراح واسعا حیث شیطما کم دے جستاسو غی ولا تقرب هذه الشجرتا امنی دیکھے گئے لفظ ترجمے تو وقت کے دیکھ ولا تقربا بعض اوقات دا سی چې زما د لفظ ترجمه کو حکمت دې ذکر کو نه په خپل معلومه ښه چې ترجمه دا څه ویل ولا تقربا امنس دې کې دوارا هذه شجرتا دې نوع شجرتا امنس دې کې تاسو هذه شجرتا دې نوع شجرتا فتكونا من الظالمين اشيبتا من الظالمين ادم مخالفت کوونکنا شیبتا سو د مخالفت نو الله تعالی منع وکړه هغه باندې نوع د شجرې یوونه ورته خودله مثلا دا انګور اڅه مثلا دا انګور چې دې نوع ونه تبا یعنی دې اسمونه چې جنت کې کوم ځای وي دې میوه نه خوري آدم علیه السلام نه اجتهادي خطا وشو چې دا فرد او شخص له ونه مراد دی
دې متعین ونه د خوراک کې دا چې باندې خرڅ کړی دا دې متعین ونه د خوراک نه کوي دا چې چاته علاج کړی دا نو مراد فرق مراد هغه د اسلام اجتهاد دا هغه متعین سپیسیفاید ونه نه هغه شخص هغه فرد ونه نه خوراک نه کړي دا هغه نو د بل ونه نه خوراک کړی ولا تقربا هذه الشجرة امنت کے دینوں میں شجرتا فتكونا من الظالمين شیبتاسو امن الظالمین مخالفت کا گناہ وهو شيء في غير محله فاضلهم الشيطان اضل يضل ضلت الاقدام پیر خیدو ته اصل خو دې دوړه فاضلهم الشيطان خو دې دوړه الشيطان شیطان پیغمبر باندې تسلط شیطان نزی پیغمبر باندې تسلط شیطان راضی فاضلهم الشيطان دا نسبت مجازی نسبت لکه مونږه یو قطار نه خپلو شي مونږه شیطان مخ تورشه شیطان مخ تورشه فاضلهم الشيطان فاضلهم الشيطان قدم خوید دې دوانو فاخرجهما ان ویست دې دوانو مما دهاغنا کانا جو دا دوار فی پاغی کې وقلنا ویمونږه ای بیتو کو شیطانو سو اوس دې خو دوا بتاي ورتهونه اسرائیلی کی صدا او تاوس لړاو مار لړا په مړای کې کی ناس کوم ځای کې ناس کوم ځای کې په مړای کې کی ناس ته شیطان نو مار په مړای کې کی ناس ته ما څه تاوس د خونه تاوس هغه والي جنت ته لاړ او آدم علیه السلام ته یا حضرت حوا ته سلام دې باندې جوړ کړه دا یو اسرائیلی کی صدا ادا کیسه ایبتو سیغه جمع دې ته مجبور کړی چې سیغه جوړ کړه ځکه ایبتو سیغه جمع له تصدیق نه لري ایبتو کوشش تاسو انتما بمشتملتما من ذریتکما او ترجمه لیکي چې جمعیت خبره راشي ایبتو کوشش تاسو انتما بمشتملتما من ذریتکما سرد اولاد استاسو اوس یو تاوس یو شیطان او یو مار چې دوسر او ځای ټول بسوشي څو بشي پینځه امون په کربونو جميله پیدا کړه بمشتمل تما من ذریتکما ایبتو بعضکم لبعض عدو بعضکم لبعض عدو متعاقدین فيما بینکم دا حال نشا بعضکم لبعض عدو دا حال متعاقدین فيما بینکم الگسے تاسو بعضکم لبعض عدو دشمنان دی او بل ترجمه با محاورت ہوئی دا الفاظ ترجمه قرآن کی مراد نہیں خواہ چیز مونگ بردی دا ترجمه کو چیز گسے تاسو بعضیس تاسو دا بعضو دا پارا دشمنان قلنا وی مونگا ایبتو تاسو گسے دول فرد اولادا بعضکم لبعض عدو دشمنان دی او بل متعادین فیما بینکم وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اَتَاغَ پارزمان کے مستقر جائے قرار دے وَمَتَاغُمْ أَنَفَقَ إِلَىٰ حِينٍ إِلَىٰ عَجَالِكُمْ ترمیم کے استاسو نانا داتا دنیا کی جنت حضر رحمان صاحب سے حالوی وہ تحقیق کرے قصص القرآن صاحب میں پارا واقعی نانا حضر رحمان صاحب سے حالوی میں دلانے ورا کتاب واقعی دا پیاد دارو موافق کرانی دلائے سرا کہ ممنون بابا نے فرد دشے جری ممنوع راځي ممنوع باندې فرق شجري او دا هغه فرق نه راغلی نو بل فرق دی چونکی رائے د شیطان سره اتحاد د آدم علیه السلام او خود موافق راغی نو بنیادی طور د حوا په ذهن کې خبره اچولې چاو شیطان يدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى وارشد آدم علیه السلام قطار دا اتحادی قطار فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم رجوع الله تعالى آدم عليه السلام بانه إنه هو التواب الرحيم أتى الله تعالى رجوع قبله كده أو رحم قبله كده قلنا من غيبتو منا جميعا كل شيء يقول فإما يأتينكم مني هدى فإما وچکل فسری ده شرط نو خبر محتمل شو یا با هدایت تاس ترازی
یا بنا راضی حالانکہ قضا داری کبھی ہوا کہ لیتوں بدلتی انبیاء بدلتی دین پر نازلی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى مَتَىٰ مَا يَأْتِيَنَّكُم فَمَتَىٰ مَا يَأْتِيَنَّكُم کلچ راشتاست منی جانب زمانہ هُدًى حکم ہدایت فمن تبع ہدایا چاجتنا بدایو کا زمانہ دی فلا خوف علیہم ان نبیر دویبان ولا هم يحزنون ان بدوی فکر منشی ان طلب سے خوف او حزن یو قاعده اکثریت پکې چې خوف هغه فکر دی چې سړی ته ځان متعلق کامل کیږي حزن دا هغه فکر دی چې سړی ته خپل محبوب متعلق کامل کیږي سړی چې ځان یریږي خوف ورته وایي چې سړی خپل محبوب باندې یریږي یو ورته سوې حزن ورته وایي قران کې شای مستعمل الله علیه تاسو ګورئ هغه موسی علیہ السلام تا موسی علیہ السلام ورته الله تعالی وایي فاذا خفت علیه فالقی فی الیم او د خوف سره د تعالی راغلی دا فاذا خفت علیه د خوف سره راغلی دا لہذا د اصل معنا نه غیر کړه د حزن معنا ده فاذا خفت علیه چې غلط د متعلق فکر مند ہے فالقی فی الیم فلیلقی الیم بالسائل یاخذ عدو وعدو الله صندوق کی واچو د دریای کی پیدا د موسی علیہ السلام مو هغه د القاء شو صندوق کی واچو وګو کې پری خو دو فکر ورته دامن کیږي دا ورته دو فکر یو فکر ورته دامن کیږي چې دا سمندر موجزن دا سلامتیا ضامن نه دی د هلاک ضامن دی د هلاک سبب دی دا ماشوم به هلاک شي چې موسی علیہ السلام کو یریدا او کسان دا ویریدا چې زماره دی حرکت سو خبر شي چې د ګندې پیدا بچي هغه صندوق کې بند کا سمندر کې اوردو نو معاشره کې به سم بدنام شم ما به خلک ګندې پرې نه دي ښه زبا متهم شم دی ماشوم بچي په خپل لاس باندې سمندر کې اوردول دي یو فکر د ځان متعلق ورته دامنګیرو او بل فکر د بچی متعلق الله تعالی کی تعبیر کو چې ولا تخافي ولا تحزني د ځان متعلق مو فکر من لګيږي ارجا ته پته ولا تحزني اور د متعلق مو فکر من لګيږي اور دې صندوق ته وو بن راځي ان رادو الیک وجاعله من المرسلین اور کوم ځای چې صرف فکر د ذات متعلق دی نو موسی علیہ السلام کبتی قتل چې کلو شو او موسی علیہ السلام لا شعیب علیہ السلام ته ورسېد مخکې خبر روانه ده ان شعیب علیہ السلام ورته چې لا تخف د ځان متعلق چې کوم فکر ته دامنګیر دی دا فکر ختم کا نجوت من القوم الظالم دغه د مملکت نه راوته خو ځان متعلق فکر اخذن د محبوب متعلق فکر ان ابو بکر ناست غار ثور کی لو نظروا الى اقدامهم لرأونا جی قدمونه ته وکتل مونږه اللہ تعالیٰ فرمائے سما فی غار اس یقول لصاحبی لا تحزن لا تخف ورته دی ویلی ځکه ابو بکر دومره جان پیدا او پیغمبر باندې چې ځان کې نه چاور کو د ځان ور سره فکر نه و خو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو وخت زره اونوس اللہ تعالیٰ تعبیر قرآن کی آغاز کو چې د ابو بکر کلمن باندې ګره داغونه لګي چې د پیغمبر مرګرتیا کې ادنا تو د ځان باندې دی یری سشک راغلی یا ځان متعلق یې رپاتې و لا تخف دا الا تحزن دا د محبوب متعلق چې د فکر دا منګیر دی دا فکر ختم کین الله معنا الله زمون مرګره یو شی دوست هغه په تفسیر کې لیکلی دی ابو بکر معاذ الله دومره زیات بوزدل سره یو چې کسان یو قتل نو په چغو وکړ چې دې په اسم لکی موږ نه دا ګورا د خدای کلام تقلید مکوا الله تعالی ته تعبیر پلا تخف نه کوي ځکه چې ابو بکر سره ځان څه فکر دې قربانای لپاره خو ځان باندې کړو سره قدموں پہ تیرے اور قضا آ جائے ایسے انجام سے بہتر کوئی انجام نہیں خو چې پیغمبر قدمونو کې زره زره دشم بس دا خو زما معراج دی دغه می کمال دی او د پیغمبر پاک متعلق ورته فکر دا منګیر شو الله تعالی تعبیر کو حزن سره لا تحزن د محبوب متعلق فکر چې دا منګیر دا ختم کړي الله معنا
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا كسان چې کافران له تکذیب کړي د آیاتونو زمونږه اولئک اصحاب النار د عمل کړي دور دي فيها خالدون دای بل اور کې نشي. الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. يا بني إسرائيل اذكروا ربطنا ما قبل سرداره چې کله دا ثابت کړ چې معبود بالحق الله تعالی دی نوس مخاطبه کوي بني اسرائيل سره خاصتا چې ما تاسو باندې انعام کړی دی او تاسو وعده کړی و د ایمان راړو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا او دویم وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وسکلاغه پیغمبر راغی چې د کم باب کې دوی وعده کړی و چې ایمان به پیراړو ان دوی هغه باندې کفر وکړ نو الله تعالی وایي چې تاسو د کفر کې ځان مقتدا م جوړوي ځکه رستو تاسو نه کم خلک چې راځي او د دې پیغمبر تکفیر کوي په ملت يهودیت کې دا بس تاسو اتباع وینو مظلمه به هم تاسو باندې او دا تاسو کفر باندې باعث شه دي خوف د ریاست او خوف د فوات المال یو دا چې حکومت مو ختم نشي کدی پیغمبر سره ملګرتیا شروع کو حکومت ختميږي کله سره ملګرتیا شروع کو نو دا مفت مال چې را تر روان دي د دې لار بنديږي انو الله تعالی دا غي د پاره رستو ورته علاج خودو استعینوا بالصبر والصلاه روجی نسی چې شهوات مو کمزوري کیږي او محبت د مال دنه ختم شي او مسکوي چې تکبر مو ختميږي عاجزی در کې پیدا شي او محبت د ریاست در نه ختم شي نو چې دواړو رکاوټونه ختم شي نو ایمان دا غیر پارلار چې کوم مسدود د خبرته کولاو شي ایمان براړي. او اولاد د یعقوب علیہ السلام اسرائیل عبد الله یاد کئ نعمت زما آغا چې انعام میکړی تاسو باندې او پورا کوي وعده زما او فی بعدکم زب پورا کوم وعده تاسو و ایای فرحبون موزمر عامله وان احد من المشرکین استجارک وان استجارک احد من المشرکین استجارک وآمنو ایمان راړی بما پا کتاب انزلت چې ما نازل کړی دی مصدقا لما معکم تصدیق کوونکې دی مضامینو داغه تورات لا چې تاسو سره دی ولا تکونو مکیږي تاسو نوم باندې کافران پدې اما خلې تاسو به آیاتی به کتمان آیاتی و احکامی په پټولو د احکام زما باندې سمنن قلیلا عوض د دنیا او خصیص دنیا عوض د خصیص او دنی دنیا و ایای فتقون امانو یریږي ولا تلبسوا الحق بالباطل ام خلط کوي حق باطل خپل مسکی جدا گر فرق مراتب نکونی زنديقي ان جدا جدا وساتي ولا تلبسوا الحق بالباطل ام ګډوي حق او باطل او بل سره وتكتموا الحق ان مونږوي چې دا لفظ تکتمو یا په نفع باندې عطف دی نو بیا حال واقع دی چې مګډوي حق د باطل سره نو وو حالیه د حال دار چې تاسو پټوي حق حال دار چې تاسو پويږئ نو د یو ځل حال لپاره دوه حال دي یا دا رستنی حال د دې لومبني حال لپاره حال د لومبني حال د دې
ذوالحال لپاره حال دی او د رستنی حال لپاره ذوالحال دی او یا بیا غطف ته تکتم الحق په منفی باندې په نفی باندې نه نو بیا د کلمې د لاندې داخل دی چې مګډوي حق د باطل سره ولا تکتم الحق ام پټوي حق حال د تاسو پويږي واقيموا الصلاه ادا کيمو سره د سنن او مستحباتو واتوا الزکات ورکي زکات ورکعوا مع الراکعين ورکعوا مع الراکعين صلوا مع المصلين بجماعه تاسو مسکوي ابا جماعت مز ادا واجب دی په مذهب د ابن الحمام باندې واجب دی اشاولی الله لیکلی دي چې زکات بغیر د مقادیرونه اندازې معلومه نه و خو بغیر د مقادیرونه د فرشو مکه معظمه کې او مقادیر نازل شو مدینه منوره کې زکات نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مکه معظمه کې د باهمي رضامندۍ او حکومت د مسلمانانو لپاره تشکیل کړو باقاعده حکومت نو یعنی داسې پروویژنل قسم ګورنمنت وخا عبوري حکومتو او لکه افغانانو د حکومت عبوري غوندي حکومتو مکه معظمه کې تشکیل کړو ان هغه په باهمي رضامندۍ باندې موقوفو سمانا مسلمانانو بخپل مسلې هغه راوړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته هغه به حل کولی او مقدمات به فیصله کول او دویمه دا چې د ضرورت نه فاضل مال دا به حاجتمندو ضرورتمندو ته ورکو حاجتمندو او ضرورتمندو ته به ورکو محمد ابن علی دا حضرت علی نے روایت کړي چې ان الله فرض علی الاغنیاء فی اقواتهم ما یکفی للفقراء الله تعالی مالدارو باندې د دې پارزاخو کې دا شی فرض کړی دی چې فقراو ته به د اغوی خوراک سکا کپڑا یعنی ضروریات به پوره کوي فإن جاعوا او غروا او جهدوا فيمنع الاغنياء يحاسبهم الله يوم القيامه ويعذبهم حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ فرمایي کدا غریبانان وګی شو بربند شو ادای په تکلیف او مشقت کې پریوتل اغنیاو خپل ذمہ داری سرته ون رسوله دا غیر تکلیفات او ازاله او نکړه خدای به محاسبه کوي قیامت په ورځ باندې او الله تعالی به ولا عذاب ور کوي حمزه ختم کوي اولنا تأمرون الناس بالبر امر کوي تاسو خلقو ته بالبر پنه کای سره نو دا خکار دی چته نه کای خبره کې دا خکار دی خو دغه حمزه راړه مدخول بیا دا شو او تنسون انفسکم خو په دې باب د بر کې خپل ځان رول ډیر منکر او ناکاره کار دی نو موضوع د استفهام انکاری دا لفظ تنسون دی خدای په اول د آیت کې راغلی دا کده پلار دی حمزه دا مستقل پلار دی د ما چرته راړي نو که زما ظاهر داخلي ارزای خو ناس بل صدارت په کورسای باندې زی مدخلي دغه لفظ تنسونه دی تل دی اول د کلام ته اتامرون الناس بالبر اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب حال دار تاسو ولای کتاب افلا تعقلون ای کتاب کې دا دی چې امر بالبر کې نو عمل بوم بالبر کې ښا چې امر بالبر کې په خپل بوم عامل بالبر افلا تعقلون اے پستاسو عقل لری افلا تعقلون اے پستاسو عقل لری انو دې ځای یو مسله ده اهمه چې امر بالبر او نهی عن المنکر دا فرض دی فرض دی فریضه د امت ته او دا چا په نسبانه فریضه د علی العین او چا په نسبت د فریضه علی الکفایه
چې بازي کسان یو کی د نورو بغاړه فارغ شي چاچی علی العين ویل دا چې په هر فرد باندې چې څومره سره دین غزده کړی دا څو خبره ورته یاد دي دا به نور امت ترسي امر بالمعروف نهي عن المنکر بکئی دا فریضه علی العين دا غي دلیل نیولې آیت باندې کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف تاسو ټول امت امر بالمعروف نهي عن المنکر کوي او چا چې فریضه علی الکفایه ویل دا غي دلیل نیولې ولتکم منکم امه يدعون الى الخير تاسو کې دی یو ډله کفایتن موجود وي داسي چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي اوس په امر او پناهي کې شرایط سدي چې کوم سړی د ډېر اهمه مسله ده خصوصا تبلیغي دوستانو لپاره ډېر اهمه ده اهمه مسله ده امر چې امر بالمعروف کوي ناهي چې نهي عن المنکر کوي هغه لپاره شرایط سدي یو دا چې دا امر او ناهي د په خپل مکلف به شرایع وي حتی کافر هغه امر بالمعروف و نهي عن المنکر په واد شریعت کې کېده نشي دویم د مؤمن وي دریم معصوم نشي کېده تکلیف پانا معصوم نشي کېده د مؤمن وي کافر نشي کېده دریم د قادر وي عاجز نشي کېده سلورم د سلورم شرط کې د علماء اختلاف دي سلورم شرط د علماء اختلاف دي چې د عادل وي په خپل او کنه به فاسق هغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر کول شي او کني شي کولای نو بازي وای چې عدالت د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر د شرط رابع د په امر نهي کې چې د په خپل عادل وي خوس راجح خبره هغه دادا چې نه فاسق مسلمان هغه بل ته تلقین د نیکي او منع د بدانه کول شي اگر کده په خپل فاسق وي دا بل خبره ده چې داغه د بیان بس اثر نه ځکه داغه عمل شاته محرک نه ولاړ ښا خو با تقدیر دی ورده دی مستحق دی چې امر بالمعروف وکي او د دې لپاره دلیل حضرت ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ فرمای ان لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر الا من لا يكون فيه شيء لم يأمر احد بشيء ابن جبیر وای کله امر بالمعروف نهي عن المنکر د پاره دا شرط ولګي چې هغه سړی به دا کار کوي چې چا کې هیڅ خلاف شریعت کار نه دی ابن جبیر وای د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر باندې جنازه وځي سړی بیا پیدا کې چرته چې هغه ته حق ورکی اړو جنازه به وځي کار بلار شي معطل بشي اوس الزام شرط په امر او نهي کې د بازو مذهب دی چې د بادشاہ او د حاکم نه اجازت هغه د پاره اغستل ضروری دي چې زبلګیم امر بالمعروف وکوم نهي عن المنکر وکوم تماله یو اجازت نامه راکا حاکم لکه اے سی د تحصیل ڈی سی د ضلع گورنر صاحب د صوبې صدر او وزیر اعظم صاحب د مرکز او تلیکلی ورکی دا سړی امر بالمعروف او نهي عن المنکر دې موږ ورته دفتری اجازه ورکړې ده ښا دا بازو مذهب دی جمهور دې په خلاف دي ښا جمهور اره دې په خلاف دي اوس د دې امر د پاره څه شرایط شته خاص شرایط امر بالمعروف د پاره شرایط خاص نشته او د نهي د پاره شرایط خاص دي ښا چې د منکر نه کې نو شرایط ولا خاص دي لومبنه شرط دا دی چې منکر به موجودین تبه به نه کې منکر موجودی تبه بلګیا د هغه منع وکي دوی صرف موجود بني حين النهي به موجود وي ښا چې کوم وخت منع کې هغه وخت به موجود وي دریم دغه منکر دی به بغیر د تجسس نه ظاهر واضح وي ښا ان دا نه تبه لګیا سنواري بلټه چې ورګه د منکر پهلو پکې راو باسم چې بیا نه شروع کوم نه چې د هغه منکر کېدل دا ظاهر واضح وي یا بلګیا نه بکې او سلورم يدفع بايسر الطرق دا نه چې کې په آسانه possible mean easy and possible mean په آسان او ممکنه طریقه باندې وکې اوس دفع د منکر دې لپاره وسیلې سودي تاسو تبلیغان شته کنه
تبلیغی طالب در کشته نسیم خان مولوی تو تبلیغی دی کنه نسیم خان مولوی تبلیغی دی ایسا اکشام مولوی سے 15 ورځې غیر حاضرانه بعد راغله خاندان تبلیغی دی ان تبلیغی طلباو د پاره دا درس دا بیازان د پاره ولیکي ښا اوس وسایل د دفع د منکر هغه گویا سعودي یو چې کم سړی د منکر ارتکاب کوي نړم باندې دفع د منکر دا ممکن ده چې هغه باندې د دې کار منکرواله مخفي او پوشیدای نړم به خو هغه ته دا اوخه چې دا کار منکر دی دا کار ورته اوخه چې دا کار منکر دی هغه په خپل بغیر ستاده منی ناغې نه منشي خجی ماته خدا پته نه و تا خدای وبخه خشو چې پوي کړم په یو دویم دغه عمل ته وی تعریف دویم النهي بالوعظ والنصح واعظ او نصیحت ورته وکا خو هغه نشانه کوه ما عمومي مسله بیان کا عمومي مسله کسانو ته بیان کا هغه به اسخط پوشي چې دا عمل خو ما کې مشته النهي بالنصح والوعظ او دریم التعنيف کدی باندې کیږي لکه درشت او سخت خبر ورته وکا او سلورم التغيير باليد پلاس باندې منکا او پنځم